بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نن به زموږ په د ویډیو کې ډسکشن کیږي په هیپاټایټس په حواله سره. ما تاسو ته ویلو چې هیپاټایټس چې دی دا وایرل هیپاټایټس دی او نان وایرل هیپاټایټس دی. وایرل هیپاټایټس چې دی هغه هیپاټایټس A B C D E چې کوم مخصوص هیپاټایټس وایرس دی هغه له وجه نه کیږي. هغه نه علاوه ډینګي کوم هیپاټایټس کې دی شي، کورونا کوم هیپاټایټس کې دو نورم وایرسز دي، سایټومیګالو وایرس یا نور هغه دومره عام نه دي. بیا نان وایرل هیپاټایټس چې دی هغه د ملیریا نه کېدی شي، هغه د ټایفاید کې کېدی شي. نو دا ټولې وجې دي. نن په ویډیو کې به مونږ د وایرل هیپاټایټس متعلق خبرې کوو. ځان مو معلومو چې وایرل هیپاټایټس کوم هیپاټایټسز دي او دا څه کولی شي او د دې هیپاټایټس وروستو څه پیچیدګۍ جوړېدی شي. نو راځئ چې نن ویډیو وګورو د وایرل هیپاټایټس په حواله سره. جی نو د هیپاټایټس سوزش جګر ما تاسو ته دا سلاید مخکې خولې دی چې د جګر چې کوم عام بیماری دي ټول نه موست کامن بیماری چې کومه دا هغه فیټي لیور دی. به دوم ګروپ چې دی هغه هیپاټایټس وایرل هیپاټایټس دی. هغه کې هیپاټایټس A B C D چې کوم موږ نن ګورو. بیا پکې سیروسس دی او بیا پکې لیور کینسر دی. د سیروسس او لیور کینسر به مونږه راتلونکي ویډیوز کې ډسکشن کوو. د نن په ویډیو کې به مونږه د هیپاټایټس یا د سوزش جګر وایرل هیپاټایټس ډسکشن کوو. دا ز سلاید ځکه بار بار خیمه چې زموږ مقصد دا دی، زما مقصد دا دی چې مونږه ټول په جمع شو او خپل جګر یو هیلدي او صحتمند جګر پاتې کو. او کدا بیمار وي د دې کې بیماری وي چې هغه مونږ علاج وکړو چې څومره حتی الوسا مونږ د نارملایز کولی شو، مونږ د جګر نارمل کو. دا جګر لیور مختلف وایرسز په دې اٹیک کولی شي او داس مخصوص وایرسز دي چې هغه صرف هیپاټایټس کوي. څه نور دي لکه مثلا د کورونا شوا یا ډینګي شوا دي کې بابا هیپاټایټس کېدو خو دې د هیپاټایټس وایرسز نه دي. دا ټول بدن کې اني ویر مسله کولی شي. او د هیپاټایټس خپل چې کوم وایرسز دي چې کوم زی او صرف په جګر باندې موستلی مینلی او زیاتره اٹیک کوي هغه پنځه دي. شکلونه ډېر ښایسته دي، ډېر ښکلي ماغه دي. دا صرف آرټ ډیزاین نه دی، دوی واقعي داسې دي. خو په دې خپلو شکلونو مزه دوی چې جګر سره څه کوي هغه ډېر غلط کار کوي. جګر ډېر خرابوي، جګر ډېر ورانوي، جګر ته ډېر نقصان ورکوي. دا هیپاټایټس A وایرس دی، دا ورسره هیپاټایټس B وایرس دی، دا ورسره هیپاټایټس C وایرس دی، دا ورسره هیپاټایټس D وایرس دی او دا هیپاټایټس E دی. دا د انګریزي چې کوم لفظ دی A B C D E دا د نامې ورکړې شوی دي. نو دې کې مشترکه خدا دا چې دا ټول چې دی دا هیپاټایټس کوي. خو دې کې لږ فرق شته چې A B D او E دا مونږ کتلې ده چې کله مریض مونږ ته راشي چې هغه اکیوټ هیپاټایټس سټیج کې وي، سترګو رنګ زیړ وي، ډوډۍ ته زړه نه کېږي، الټی راځي، خولې خندې خراب شي، جګر کې درد کېږي، د شیمتاز رنګ بالکل سور شي، چې هغې ته موږ اکیوټ هیپاټایټس وایو. نه عموماً دی کې چې کوم وجوهات دي هغه یا هیپاټایټس A دی یا B دی یا D دی یا E دی. سیم کولی شي خو سی ډېر کم کوي. زیاتره چې موږ ته کوم کلینیکلی په کلینکس کې اکیوټ هیپاټایټس کیسونه راځي نو هغه دا دی هیپاټایټس A دی، B دی یا E دی. نن سبا چې د بارانونو شو، د سیلابونو راغل، د سیوریج او د سکلو اوبه مکس اپ شوي دي، نو نن سبا A او E کافي زیات شوی دی. زیاتر موږ ګورو چې هیپاټایټس A چې دی د ماشومانو کې زیات کیږي، E چې دی د مشرانو کې کیږي او A چې دی د ماشومانو کې. خو دا ضروري نه ده، دواړه حکم کېدی شي. او نن سبا دا کیسونه موږ ته ډېر زیات را روان دي. نو اکیوټ هیپاټایټس کې چې څنګه ما تاسو ته وویل سترګې زیړې شي، ډوډۍ ته زړه نه کېږي، زړه خرابېږي، الټی راځي، په جګر باندې درد راځي، تش امتیازې زیړې شي. چې کله د دوی موږ ټسټونه وکړو نو انزایمز ډېر زیات وي، بلروبین LT وغیره ډېر زیات وي. خو سړی او مریض هغې نه ډېر عموماً یېرېږي چې دا څه وجه ده، دا څنګه حساب وشو. نو دا چې کوم وایرسز دي دا اکیوټ هیپاټایټس کولی شي. بیا چې کوم دی B C او D دا کرونیک هیپاټایټس کوي. هم کوي خو چې د عام کلینیکل نه کوي. هغه کسانو کې کوي چې کوم
لکه مشران وي او چاته ټرانسپلانټ شوي وي چې کوم په immunosuppressant drugs وي او چې کوم جینوټایپ 3 4 دی هغه کوي. عام کلینیکلی چې دی چې دی هغه کرونیک هیپاټایټس نه کوي. کرونیک هیپاټایټس چې کوم وایرسز کوي هغه هیپاټایټس بی دی، هیپاټایټس سی دی، هیپاټایټس ډي دی. او دا میاد ساتي چې ډي چې دی دا بی سره لاس په لاس تړلې راځي. ډي د لپاره شرط دی چې یا خو دا بی سره یو ځای راځي یا به مخکې نه مریض هیپاټایټس بی وي ډي په بر راشي. ډي ځان له نه راځي. ډي د لپاره هیپاټایټس بی وایرس بدن کې موجودګي ضروری ده. دا یاد ساتئ. سی ځان له راځي. نو دا چې کله موږ ته کرونیک هیپاټایټس فیز کې راشي عموما دا مریضان دوی ته یاد هم نه چې موږ ته شته زیړې شوی دی. دوی که تاسو نو کو چې تاسو مخکې شته زیړې شوی دی وینا موږ ته شته زیړې نه شوی. او چرته وینه ورکولا په ټیسټ کې پته ولګیدا، چرته بار روانو په ټیسټ کې پته ولګیدا، سکرینینګ کولو ټیسټ کې پته ولګیدا، غاښونو ته تلو صفای کولا ټیسټ کې پته ولګیدا، چرته جراحي کولا ټیسټ او هغه کې پته ولګیدا. نو دا کسان ته عموما پته نه چې موږ ته چرته د اکیوټ هیپاټایټس شوی دی عموما. او یا داسې وي چې اکیوټ هیپاټایټس بی یا سی وشي او شپږ میاشتو کې هغه هیل نشي، کنټرول نشي، نو بیا دا کرونیک سټیج ته راشي. د دې کورس څنګه دی دا مخکې څنګه زی دا ګور دا ډایګرام دا نارمل هیپاټایټ جګر دی. دلته ورته اکیوټ هیپاټایټس بی وشو، سی وشو یا ډي وشو، یا خو هغه ته پته ولګیدا یا پته نه لګیدل خود ته شوی دی خو معلوم شوی ورته نو، یقیني دا ډیر کم وي نه دا معلوم شوی نو. بیا چې کله عموما موږ ته راځي نو دا کرونیک هیپاټایټس سټیج چې کله شپږ میاشتې پورې هیپاټایټس بی سی او ډي بدن کې پاتې شي نو هغه نه پس موږ ته وایي کرونیک هیپاټایټس. څه ورته وایي؟ کرونیک هیپاټایټس. نو کرونیک هیپاټایټس چې دی دا بیا په کلونو کې دا خو شپږ میاشتې ټایم دی، دا په کلونو کې بیا سیروسس جوړ شي او که سیروسس علاج ونشي نو بیا لیور کینسر جوړول شي. نو دا یاد ساتئ چې شپږ میاشتو کې خو پته ولګي چې دا اکیوټ هیپاټایټس ټیک شو که ټیک نشو. شپږ میاشتو نه پس چې دی دا په جګر کې پاتې وي بیا ورته کرونیک هیپاټایټس وایي. او دا کرونیک هیپاټایټس دا مېریږي چاته چې کرونیک هیپاټایټس بی یا سی تشخیص شوی دی چې بس زما خو سبا سیروسس دی بیخینه په دې کې کونه لګي، په دې کې کله لس کاله 15 کاله مو لګي. نو ډېر ټایم دی علاج کې دی شي، بیماری کنټرول کې دی شي. نو الټراساوند زموږ سره داسې یو ماشين دی چې هغه منتخب په اسانه خولی شي چاہے د مریض چې دی هیپاټایټس سټیج کې دی، سیروسس کې دی یا خدای مکه چې ټیمر ته شوی دی. ٹھیک شو؟ دا تیر شي دی دا ټایم ډیوریشن خي چې دا ټایم سره دی کې پیچیدګي راځي. بیا فایبروسکین یو بهترین ایجاد چې کوم انقلاب راوستو په پیټالوژي کې چې مخکې به موږ د دې جګر نه په ستنه باندې غوښه اخستا او مایکروسکوپ کوم بغتا هغه کې به یو خداو چې دا انویزیو ټیسټ او مسله به جوړې دي شو خو دې مکه مرګ بم کې دي شو د مریض. اوس الټراساوند غو د ماشين د فایبروسکین او دې موږ ته وایي چې آیا د جګر دنه نه خراب شوی دی کنه خراب شوی. الټراساوند کله نه کله موږ ته وایي چې دا جګر بالکل نارمل دی، او چې کله موږ هغه سکین کو نه هغه کې پته ولګي چې دا خو نارمل نه دی، دغه خود نه بیماری جوړه شوې ده، دغه خود نه جګر سوځیدلې دی. کله نه کله الټراساوند موږ ته وایي چې دا سیروسس دی، او چې موږ فایبروسکین کو هغه بهر نه چې دی جګر باندې لګ داونه راغلي دنه هغه ټیک وي. نو فایبروسکین چې دی یو انقلاب راوسته دی او دا لازمی ده چې کوم د کرونیک هیپاټایټس مریضان دي، د سیروسس مریضان دي یا د فیټي لیور مریضان دي او لازمان فایبروسکین کوي او یو نه وقتاً فوقتاً پکار دی چې د بیماری پروګرس پته لګي، بیماری په دوه طرف روانه ده، په ځای ویلاړه ده یا خرابېږي خو دې مکه. نو دا امپورټنت شی دی. ٹھیک شو؟ کرونیک هیپاټایټس د کله سیروسس جوړ شي نو د کیسه پیچیدګي کیږي، بیهوشي راتلی شي، وینه الټه راتلی شي، په خېټه کې وبو جمع کېدی شي، د ګردې خرابې دي شي او د جګر کینسر جوړېږي شي. نو دې لپاره دا ضروري ده چې دې پیچیدګي نه بچ کېدو لپاره چې څومره ارلی د دې تشخیص وشي، څومره زر د دې تشخیص وشي او د علاج وشي چې دا پیچیدګي پیدا نشي. ناظرین نن موږ وکتل چې دا وایرل هیپاټایټس څه کازز دي. هیپاټایټس A دی، B دی، C دی، D دی، E دی. A B او D C E چې دی دا عموماً اکیوټ هیپاټایټس سره پریزنټ کولی شي. او E چې دی دا په شپږو میاشتو کې بدن نه علاجو کې او کچانوم کړي په خپل هم د بدن لاړ شي او علاج مقصد زموږ دی چې جګر ته نقصان نه رسي. جبکې B C او D چې کوم دی دا بدن کې پاتې کېدی شي کشپږ میاشتو زیات ټایم په جګر کې پاتې کې به د کرونیک هیپاټایټس B یا C یا D وای.
او بیا کدی علاج ونشي نو په کلونو نه پس سکاله پس دا سیروسس ته وړي بیا سیروسس پیچیدګي راشي او لیور کینسر دا غي او پیچیدګي ده نو مقصد دا دی چې دا بیماری په ټیم معلوم شي په ټیم علاج وکړي شي او چې مخکې دا لاړې نشي او چې په ځای ودرېږي یا د دې ریورټ وشي ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې موږ په دې باندې ډسکشنز کوو د خیره امید ده چې نن د ویډیو نه به تاسو دا اندازه شوي چې د هیپاټایټس وایرس چې دی هغه جګر ته څنګه نقصان رسوي او هغه څه قسمونه دي او هغه نه ځان څنګه بچکول غواړي په دې باندې موږ به مخکې خبرې کوو نن د پاره دا دې باندې بس کومه ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاقات کیږي خدا حافظ